نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو نه زیات چې په کومه خبره باندې زور په ژوند باندې ورکړی وو یا د دنیا نه د تګ په وخت کې کومه خبره کړې وه هغه دا وه چې ای مسلمانانو تاسو د مونځ اهتمام کوئ. کو چېرې تاسو د مونځ اهتمام نه کوئ نو تاسو د الله عز وجل د نورو احکاماتو چرته هم هغه سرته نشئ رسولی تاسو. ځکه د ایمان نه پس لومبنی حکم د الله اقیم الصلاة، د مونځ قایمول، د مونځ اهتمام کول، مونځ په خپل وخت باندې کول پکار دي. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، دا مونځ په یو خپل وخت باندې دا فرض کړی شوی دی مؤمنانو باندې، سړی وي یا ښځې وي په هغې باندې دا مونځ فرض دی. هغه نړمبنی خبره چې رسول الله مبارک به کوله یا کله چې زنکدن حالت دی او د الله رسول کوم وصیتونه کړي یو دا مو تاسو د مونځ خیال ساتئ او تاسو مونځ قایموئ. او الله تعالی قرآن کې فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هغه مؤمنان کامیاب شول په تحقیق سره کومو مؤمنانو چې په خپل مونځ خیال وساتو، په مونځ کې عاجزي او خشوع خضوع یې پیدا کړله. په مونځ کې دننه خشوع خضوع پیدا کول زړه هم الله